پیژني ښه ساینسدان څوک دی بالکل یې پیژني ښه سیاستدان څوک دی بالکل یې پیژني هلکه ښه پهلوان څوک دی رسلنګ والا باډي بلډر ښه باډي بلډر څوک دی درته به ووایي چې پلان کې دی او پلان کې دی او په دې کال کې ګولډ میډل ګټلی او دومره وخت دا د پهلوانانو چې دی مشر او په دې وخت کې پیدا شوی دی او د دې ملک دی او دومره خوراک کوي دا ټولې پتې ورته وي کرکټر ورته معلومي چې ښځی څو ده او بچي څو دي او چېرته پیدا شوی او څومره وخت کرکټ کړی او څومره یې بچي راولي او څومره چکي والي او څومره یې چوکي والي هشته که نه او څومره یې ویکټ یې اخېستي قسم دی دا اکثرو ته پته وي خو دا ورته پته نشته چې د رمضان المبارک روژه فرض ده فرض څه ته وایي فرض وایي څه ته واجب وایي څه ته سنت وایي څه ته سنت مؤکد وایي څه ته سنت کفایي وایي څه ته فرض کفایي وایي څه ته فرض عین وایي څه ته د دې نه مسلمان رور او خور خبر دا نه دي ولې دین طرف ته اهمیت نشته سوچ نشته فکر نشته موږ یو ګینې دا دین دا مولیان هسې وزګار دي نعوذ بالله من ذلک زما محترم ورونو په دین باندې به ځان پوه کوي اکرونه دي او که خویندې دي نو زما رسول الله صلی الله فرمایي من صام رمضانا چا چې د رمضان المبارک ټولې روجې ونیولې په کومه طریقه ایمانا ایمان شته په فرضیت د روجو باندې چې دا روجې د الله د خوا نه فرض دي په قرآن کې د دې آیاتونه راغلي او دا کله پر شوي زمارونو دام درته ویم په 2 هجري باندې په 15 د رجب باندې شعبان باندې په 15 د شعبان باندې روجې په مسلمانانو باندې اول ځل فرض شوي دي دویم د هجرت کالو او څنګه چې روجې فرض شوي د دې نه په دې میاشت کې نه په بله میاشت کې د رمضان المبارک په اول رمضان المبارک کې چې په مسلمانانو روجې فرض شوي الله پاک د بدر جنگ هم راوسته د بدر غزوه چې ورته وایي د اسلام او د کفر یو فیصله کن جنگ چې په هغې کې کفر بایللی ده او اسلام پکې ګټلی ده په هغې کې داسې صحابه وو چې په خپو باندې چپلې نه وي داسې صحابه پکې وو چې هغوی سره تورې نه وي کوتکونه ډانګونه یې راغستي وو داسې صحابه پکې وو چې هغوی د کور نه د سبزۍ دپاره چې کمې چړې د غوښې دپاره برابر کړې وي دغه یې راغستې وي تورې ورسره نه وي چا سره دغه هم نه وي غربت ډېرو کوتکونه ډانګونه یې راغستي وو داسې صحابه وو چې د هغوی کمیسونه نه وو صرف لاندې یو لنګ یو بدنونه یې ښکارېدل او په ټولو مجاهدینو کې د ټولو مجاهدینو سره د اسلام په دې اولني غټ جنگ کې او په اولنۍ په 18 د رمضان المبارک باندې جنگ بدر کبرا شوی دی چې د بدر جنگ ورته ویلی شي په دې کې 314 دی تو کم صحابه کرامو او مشر څوک تاسو ته پته شته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امیر البدریین د بدر د مجاهدینو سردار او امیر او حکم کوونکی او کمانډر جرنیل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ښودنه کوي داسې وکوئ داسې مه کوئ هغه جنگ دا به څومره عزتمند دي چې د هغې مشري رسول الله سلم کوي هغه مسلمان به څومره عزتمند دي چې هغه ته رسول الله سلم اډر کوي چې داسې وکړه داسې مه کوه هغه کافر به څومره بدبخت دی چې دغه خلاف محمد رسول الله راوتی دی هغه کافر به څومره بدبخت دی چې دغه کافر د محمد رسول الله خلاف راوتی دی دا زمانه به څومره بختوره زمانه وي دا به کوم حالت چې جنگ بدر شروع کیږي 18 د رمضان المبارک دی صحابه کرام ټول روجه دي او اولنۍ روجه ده مطلب مې دا دی چې اولنۍ فرضیت د روجې راغلی نور 18 روجه ده او صحابو سره څه دي ټینکونه توپونه هغه وخت کې نه وو د کافرانو زر لښکرو مشري چا کوله ابو جهل او دې خوا مشري څوک کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د ابو جهل ملګري څوک دي عتبه دی شیبه دی ابو سفیان دی او دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري څوک دي ابو بکر دی عمر دی عثمان دی او علی رضی الله تعالی عنهم ناشنا مقابله درونو د مسلمانانو سره څو توري دي دا واورئ په 314 کسانو باندې 2 توري دي 2 توري
اته توري دي او دو اسونه دي ټول مسلمانانو سره او د کافرانو د ار یو سره اس د ار یو کافر په زرو کسانو کې د ار یو کس سره توره د ار یو کس سره زغره د ار یو کس پیزار برابر زغری برابري خوراکي توکي هغه ور سره برابر په جب کې درهم او دنانیر داشتا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووت خپل مرګرو ته ګوري او غوي ته ګوري الله یو عریش ورته وي عریش شپې په دې کې تیر کړه د شپې ورته دا په مازیګر ماسپخین وخت کې ورته دقه د لوخونه یا د کجورو د پانو نه یو ورکوټه دالانګې سفر ورته جوړ ک او پیر پیسوک کوي غالبا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یا سعد بن معاذ رضی الله عنہ او دې کې دعا کې ټول شپه تیر کړه یا الله دغه ګوره دغه 314 مسلمانان دي الله اخوا کافران ډیر مضبوط دي دا مسلمانان می په ډیر مهنت باندې را جمع کړي الله دغه ورکوټه لخر می ته جوړ کړي الله کچرته دغه مسلمانان سبا ټول شهیدان شي الله ستا نوم بم بزمکه باندې څوک وانخلي کافران ډیر زورور دي الله صغری لري الله وسایل لري اسونه او خان لري پیسې لري الله دغه غریب مسکینان مهاجرین او انصار دي الله ګوره د دوی نصرت وکا الله جل شانه ورته فرمایل چې اے محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو محنت دا برایگان نزي دا به پیدي نزي سيهزم الجمع ويولون الدبر پروا نه کوي ان شاء الله دا لخر به تاسو تشاګانی درړي دا لخر به تختی اما غوا چې دغه بازان د اسلام دغه 314 کسان دوی سره کوتکونه دي دوی سره چا سره غشې د لاس کې نیولې چا سره چړکې د پلاس کې نیولې د چا سره یو توره ده اته توري بسو کی والله جل شانه د دې یو صحابینا دومره طاقت ورک چې زمو استاد اټم بم نه ور ډیر طاقت ورک اما غو چې الله جل شانه ټول د کافرانو لخر هلاک او یا کسان دای ونی ولو یا سرداران په شمول د ابو جهل د کفارو دای مردار کړل او یا کسان لاس تړلی راوستل دا ولی د مسلمانانو جذبه د مسلمانانو ایمان دا مضبوط دی نور هیڅ خبره نشته وسایل باندې مسلمان نه مضبوطیږي اگر چې وسایل ته ضرورت شته خو په وسایل باندې به پوره توکل نه کوي توکل به پچا کې ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله باندې توکل وکړه الله فرمای زور تکافین مسلمانان بچوي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم زمونږ د پار الله کافی دی او موږ په الله باندې توکل کوو هغه د ډیر لوی عرش مالک دی وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل او دې صحابه وسویل کافی دی موږ لره الله پورا دی زمونږ د پار الله ونعم الوکیل او خکار ساز دی نو مسلمان به توکل په چا کوي په وسله به نه کوي په ټینکونو توپونو به نه کوي توکل به په چا کوي په الله جل شانه باندې او دام ظاهري اسباب دي ټوپک برالی تمانچه برالی توره برالی ټینک بروانه د جنگ ټریننګ دا طریقې به یادې او به وزه جنگ ته خو توکل به په چای زمارونو په الله جل شانه باندې وي د کافر توکل په مادیات باندې دي دا غوی په وسلو دی دا غوی په ټوپک دی دا غوی په تمانچو دی ان کید الشیطان کان ضعیفا الله جل شانو فرمای د شیطانانو وسائل دا غوی مکر فریب دا غوی سیاست دا کمزور دی دا ضعیف دی د زمارونو جنگ چاو غاټو وای مسلمانانو غاټو او د بدر مجاهدین دوی ته الله جل شانو دا بشارت واورو چې تاسو د دینه بعد هر څه کوي ستاسو بخنه شوی ستاسو مغفرت شوی دی تاسو الله بخلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بخلی باندې ورته الله جل شانه دغه بشارت ورک چې اے د بدر مجاهدینو اے جبرئیل علیہ السلام راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وای تاسو د بدر د مجاهدینو په باره کې څه وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د بدر کې څوک ما سره جنگیدلی دي د کلمې د لړوالي د پاره هغه په مقدس مکه باندې کامل او اکمل مسلمانان دي د جبرئیل علیہ السلام ورته فرمایي قسم په الله چې په اسمان کې کومې فرشتي د بدر جنگ ته راغلي وي
نو هغوی هم دغه رنګې کاملې او اکملې دي د الله په نیز باندې په نورو فرشتو باندې فخر کوي. تاسو چې دلته وی چې بدري صحابي موږ یو بدري فرشتې څنګه چې د بدر مجاهدین په دې فخر کوي چې موږ په بدر کې جنگېدلي وو، دغه رنګې نورې فرشتې د بدر فرشتې په نورو فرشتو فخر کوي چې موږ د بدر د مجاهدینو نصرت دپاره تللي وو. الله جل شانه فرشتې راولېږلې، مسلمانانو صرف خپل محنت وکړه، توکل په الله وکړه، الله فرشتې راولېږلې، هغوی به ورسره لګیا وو. د کافران نه به سټونه وال، د کافران نه به لاسونه وال، کافران به تړل، د کافرانو سورلۍ به راغورځولې. او مسلمانانو لیدلي د ډېرو مسلمانانو جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام، میکائیل علیه الصلاۃ والسلام دغه فرشتې راغلې وې او دوی سره نورې لښکرې وې د فرشتو.